السلام علیکم. زمونږ د پښتنو کلو کې به د خاوند ډیر عزت و. نو ښځې به د خاوند نوم نه اخیستو، هغه ته به یې وي د وړو پلار. چا به یې تپوس وکړو د وړو فلانکي چېرته دی، وي د وړو پلار هلته تللی دی یا بازار ته تللی دی. دغه حل نن سبا د عمران خان سره دی حکومت کړی دی. حکومت د پیمرا یو نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې د عمران خان نوم، تصویر، تقریر، نومي شی په میډیا باندې بند دی. نو ما سوچ کو چې لکه د عمران خان نه بغیر خو نه د میډیا کاروبار چلیږي او نه د حکومت، ځکه چې حکومت والا خو روزانه 15 پریس کانفرنس کوي او د عمران خان نه شروع کوي، په عمران خان ختمي، او د میډیا کاروبار ټول د عمران خان باندې چلیږي. نو دوی به دې نه پس څه کوي؟ دوی به داسې کوي چې نن په اسلام آباد های کورټ کې په 6 کیسونو دهشتګردۍ کې د شوکت خان هسپتال جوړولو والا ضمانت وشو. بیا به بل خبر داسې کوي چې نن د نمل یونیورسټۍ جوړولو والا سره د استرالیا سفیر په زمان پارک کې ملاقات وکړو. دریم خبر به داسې چې سبا به وکیلان د القادر یونیورسټۍ جوړولو والا سره ملاقات کوي. څلورم خبر به داسې چې د 1992 ورلډ کپ ګټلو والا چې وو د هغه سره نن سیاسي رهنماګانو ملاقات وکړو. نو په دې طریقه به دا خبرونه چلیږي او ټول به ترې خبري چې د هغه دپاره کارنامې د قوم دپاره کړي دي. نو حکومت چې څه کوي ځان نورم شرموي او عمران خان نورم پاپولر کوي. خو څه وکړو؟ د هوښیارتا خبرې کو ورته کې نو بیا هغوی باندې بده لګي. خو الله دې په دې قوم رحم وکړي او نن نه پس بیا دغه د وړو پلار به عمران خان په میډیا یادیږي، ځکه چې د هغه خپل 2 بچي دي، قاسم او سلیمان. نو دا به هم پکې وایي چې د قاسم او سلیمان پلار نن لاهور ته روان دی، یا به بیا وایي چې د اعتزاز احسن د ګاونډۍ د بشرا بیبي خاوند زما سره نن ملاقات وکړو. څنګه مو خوښه ده؟ دا ویډیو مو خوښه شوه؟ کمنټ پیو کې، دوستانو سره شیر کې، لایک ورکې او سوچ پیو کې، په سوچ کې څه ګناه نشته. شکریه.